نو ډېر اهمیت دی. نوښار د پاکستان ګیټ وے ضلع ده. نوښار یو طرف ته پکې سنګلاخ چې ورته نوکیلې پهاړ وایي که نه، او سنګلاخ د غټو غټو چټانونو غرونه، سرسبز و شاداب غرونه، د کولې معدنیاتو نه او مختلف قسمه ذخایر دي په دې غرونو کې، هغې نه ډک غرونه. بل طرف ته د دریای کابل قیمتي اوبه، د دریای سند قیمتي اوبه، دا په دې خیر آباد کې رایوځای کېږي او خشتوالي لحاظ سره او ځمکې سرسبز او شاداب دي. په کال کې 3-4 فصله کوي. نو 3 واړه تحصیلونه تقریبا یو شان دي. د دې وطن خاوره قیمتي ده، د دې وطن ځوانان ټیلنټډ دي، قابل دي، باصلاحیته دي، جفاکش دي، مزدورۍ کولو واله دي. په بار ملکونو کې او پنجاب او کراچۍ ډېر لرې لرې مزدورونه دي. مزدورکش، جفاکش، محنتکش دا قوم دی د نوښار. د دې نوښار په سیاست کې ډېره لویه حصه وه او اوس هم ده. ډېر سینیر سیاستدانان د دې ضلعې نه تېر شوي دي. وزارت اعلی دلته کې نصرالله خټک د دې ضلعې نه وزیر اعلی پاتې شوی دی. د دې ضلعې نه نصیر الله بابر او وزیر داخله پاتې دی. مولانا سمیع الحق، مولانا عبدالحق، اجمل خټک، قاضي حسین احمد او جرنیلان او دې ټایم کې بیوروکریسي کې او آرمی کې اهمو. اوس موجوده کم شمس الملک دا زمونږ چې موجوده کم پرویز خان خټک دی، 40 ساله دی سیاست کوي. وزیر دفاع دی چې کم ترقیاتي کارونه د کړي دي، خوړ علاقې کې کومه سړکونه مونږ حالت ګورو، مري ایکسپریس وې داسې لوی سړکونه داسې دغه پله چې راوشو پلوسۍ علاقې ته، ماڼکي علاقې ته، اپله غرونو علاقو کې لوی لوی سړکونه جالب چاپ کړی دی. یو تاریخ جغرافیایي لحاظ سره، سیاسي لحاظ سره دغه اهمیت مو بیان کړو. موږ ګورو چې دا علاقه مادي وسایل نه مالامال ده، خوبصورته علاقه ده. خو موږ سیاستدان چې اوس پورې ټول راغلي، څومره ټول راغلي دي، ټول خپل حده پورې خپل کارونه کړي دي هلته. خو اوس چې کوم بلدیاتي الیکشن روان دی، تحصیل نظامت، اوس هم عوام هماغه شان دي، شعور مظاهره به کوي چې څنګه مخکې ښه لیډران یې کامیاب کړي دي او چې اوس ښه فیصلې وکړي، ښه ایماندار او ښه نیک او ینګ هلکان راولي، کامیاب کړي. دا علاقه څنګه تا ووایي چې د قدرتي وسایل نه ډکه ده، مالامال ده. دا علاقه نور مخکې په ترقۍ تللی شي. نو جغرافیایي لحاظ که ورته ووایو، یو طرف ته پنجاب، بل طرف ته کوهاټ، بل طرف ته افار پېښور، چارسده، پېښور، مردان، صوابۍ. نو ډېرې زیاتې علاقې دا ټچ کوي او دا ډېر ګیټ وے دی د ټولې صوبې دپاره هم. د پنجاب نه چې را داخل شي نو دا یو ګیټ وے دی. په موټر وے هم دا ګیټ وے کې راځي. دغسې د دې خصوصیاتو کې په دې کې چراټ، نوښار، رسالپور 3 چونیانې دي او ډېرې اهمې فوجي عسکري لحاظ سره. نو مونږ تاسو ته سیاسي، جغرافیایي، عسکري لحاظ بیان کو. مذهبي لحاظ سره که ووایو نو دی کې یو طرف ته دارالعلوم حقانیه ده، بل طرف ته پکې ډېر لوی لوی بزرګان تیر دي په دې نوښار کې. لکه مونږ کاکا صاحب ته لاړ شو، مونږ مانکي شریف ته لاړ شو، مونږ دې بر علاقو ته لاړ شو، نو بزرګانو سلسلې دي پکې. دا زمونږ ښکلی نوښار چې یو طرف ته پکې سیندونه بهیږي، په دې کې د علم سمندر هم بهیږي او د علم سمندرې پکې پرتې دي او د ډېر زوړ وخت نه پکې را روان دي. دغسې د دې کومې د غرایزې علاقې دي نو ډېرې خشتم دي او دا د مونږ سره څنګه مري او کمراټ او ګلیات او دا خلق ځي، دا ایکسپلور شوي نه دي، دا به ایکسپلور کېږي. نو ډېرې خشته علاقې، ډېر خواشته او ډېر اوس پکې ښه غټ غټ روډونه ووتل.
نو زمونږ کاڼی قیمتي دی، زمونږ خوره قیمتي ده، د دې نه خښتې جوړېږي او ټول پاکستان ته سپلای کېږي. زمونږ اوبه هغه دا اوبه ډېر قیمتي شیز دی او زمونږ اوبه چې دي نو صفا دي او مونږ سره دومره اوبه ده چې مونږ پې فصلونه هغه اوبه کوو، د کال 3-4 فصله دلته زمینداران کري. نو دا څه خبرې مو در سره همداسې شیر کې، دا د نوښار سیاسي، جغرافیایي، مذهبي اهمیت او د دې دلته کې معدنیاتو لحاظ سره، انډسټري لحاظ سره کم طرف ته چې ځئ نو نوښار ښکلی دی، آباد دی. او دغې سره به تاسو نه اجازت غواړو ګرانو کتونکو، ډېر اوږد ټایم ستاسو وویشتو او مونږ به کوشش کوو چې د دلته څومره امیدواران دي او مونږ سره چې مونږ ته د هغوی کم پریس ریلیز راځي نو مونږ د هغوی اکټیویټي بیس چې کم اکټیویټي دي نو هغه اکټیویټي لحاظ سره مونږ یو ترتیب جوړو او مونږ ته چې کم ایمیل، پریس ریلیز، واتساپ زمونږ چې کم ګروپ دی او هغې باندې کم خبرونه مونږ سره شیر کېږي نو مونږ ماښام کې هغې نه منتخب خبرونه راوالو چې کم ضروري ګڼو نو هغه تاسو سره شیر کو. زه تفهیم الرحمن، زه کامران خټک، تاسو نه اجازت غواړو. الله پامان.